أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. مخکې تیر شوي درسونو کې د سورت په ابتدا کې د سورت خلاصه مون بیانوله چې دا سورت پہلا باب اتلسم آیات اولسم آیات پورې وو او ردو په وفد نجران عیسایانو باندې دغه شبهات وو دغه شبهو جوابونه قرآن کریم کولو. اوس د دې آیاتنا سورت آل عمران آیت نمبر 18 دې ځای نه اوس دویم باب شروع کیږي. دې اولې حصے او دا بو آیت نمبر 25 پوری وی. په دې باب کې اول دعوا د توحید پیش کړي. اول دعوا د توحید پیش کړي سره د دلایلو وحی نقلی او عقلی او بیا به نتیجه پیش کړي په آیت نمبر 18 کې او بیا جواب دی د هاو چا څنګه دلایل نسی په اقوالو د باغیانو د دین د اسلام مخالف خلکونه. بیا دعوت هغه خلکو ته چې هغه محاجا کوي جګړه کوي هغه ته دعوت ورکول دي. نو خلاصه د دې خبرو دا شوه چې د آیت نمبر 18 نه تر 25 پورې دا دویم باب شروع کیږي. په دې کې اول دعوا د توحید پیش کړي یا په هغه باندې دلایل ذکر کیږي او بیا څه جوابات د سوالونو دي په طریقه د دعوت او تخفیف اخروی په اخر کې ورکړي. شهد الله انه لا اله الا هو. شهدا مفسرین د دې لفظ غنې معنی کوي خو هغه نه مخکې موږ د دې آیات د تیر شوي آیتونو سره یو ربط بیانو. ربط دا دی چې مخکې کله ذکر شو اهل تقوا خلق اولو العلم تقوادار خلق للذین اتقوا عند ربهم بیا دغه صفاتونه ذکر شیو. اوس دغه اهل تقوا د اولو العلم شهادت ذکر کوي په مسله د توحید باندې او بیا یې تاکید کوي په شهادت فرشتو د په شهادت الله رب العزت باندې. شهد الله گواہی کړی د الله
شهیدا دې کې په غاڼو مانو سره مفسرینو ذکر کړی چې د شهیدا معنا څو معنی دي. یو معنی دی شهید الله یعنی قال الله فرمایلی دی الله رب العزت په لفظ د قال سره معنا کړی ده، او بل معنا کړی ده بینا. شهید الله معنا څه بیان الله بیان کړی دی الله رب العزت بیان کړی دی. درېمه معنا د شهیدا په معنا د حکما سره حکم الله حکم کړی دی فیصله کړی دی الله رب العزت. څلورمه معنا اعلم سره دی اعلم الله خبر ورکړی دی الله رب العزت. بل معنا شهید الله په معنا د قضا سره دی قضا الله فیصله دا حکم کړی دی الله رب العزت په څه باندې انه شان دا دی لا اله سنشته دی معبودی بر حق لایق ته بندګۍ الا هو سوا دم دی یو الله رب العزت نه. گواہی ورکړی د الله رب العزت گواه دی په دې خبره باندې. سو الله رب العزت گواه دی په دې باندې سم معبود برحق سوا د یو الله رب العزت بل څوک نشته دی. معبود برحق صرف یو الله رب العزت دی. حکم یې کړی دی امر یې کړی دی فیصله یې دا کړې ده چې بل الہ څوک نشته دی. نه په ځمکو کې شته نه په اسمانونو کې شته نه په سمندرو کې شته نه په شپه نه په ورځو باندې. الہ صرف یو الله رب العزت دی. دا حکم دی د الله رب العزت دا فیصله ده د الله رب العزت. نو ځکه فرمایي شهید الله گواہی ورکړي د الله رب العزت انه شان دا دی لا اله نشته دی معبودی بر حق چې دغه بندگی وکړلی شي. لا اله نشته دی مشکل کشا چې مونږ خپل مشکلتونه هغه ته پیش کو. لا اله نشته دی حاجت روا چې هغه ته مونږ خپل حاجتونه پیش کو. نشته دی اولاد ورکوونکی نشته دی عزت او ذلت ورکوونکی نشته دی رزق ورکوونکی د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکی الا هو سوا د امدی یو الله رب العزت نه. دا دلیل وحی شلو په مسله د توحید باندې. مخکې شروع کې مسله توحید ذکر شوی و په هغه باندې دلایل ذکرو. اوس دا دوباره دویم کرت مسله توحید ذکر کوي په دلیل وحی باندې چې دا الله رب العزت دا گواه دی په دې باندې دا حکم یې کړی دی چې دا الله صرف یو الله رب العزت دی. والملائکتو او گواهی ورکړي دا فرشتو. دا والملائکتو یا خود واو عطف تی په لفظ جلاله په الله باندې. شاهد الله گواہی ورکړي د الله والملائکتو او فرشتو هم گواه دي په دې خبره باندې هغه هم گواہی ورکړي دا یا خدامانه یا په دې کې کدا چې مستقله جمله وګرځي چې والملائکتو نو بیا په دې کې یو لفظ هغه پټ سے شاهدا څنګه شاهد الله گواہی ورکړي د الله رب العزت انه یقینا شان داده لا اله الا هو نشتره معبودی برحق سوا د امدی الله رب العزتنا او وشهد الملائکتو او گواہی ورکړي د فرشتو. بیا به د شاهدا بځي کې پټ پشي نو یا عطف ته یا جمله کا کامله پورا جمله وګرځي نو بیا ور کې شاهدا پټ دی. والملائکتو فرشتین پدی بنے گوادی و اولو العلم او خوندان د علم چکم علماء دی پویدون کی دی. اولو العلم کی اول سحر فہرست سوکتی انبیاء کرام علیہم السلام اول دخیل سوکتی پکی انبیاء دی. بیا رو پسی دویم کٹگری کی سوک رسی دغو تابدار موحدین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابه کرام انده سي ورپسې راسا په دې امت کې څوک اولو العلم څوک موحدین دي نو هغه ونه مراد دي موحدین د هر زمانه کا مخکې انبیاو هغه هم په مسله توحید باندې گواو دغه څوک تابعدار موحدین خلقو هغه هم په دې مسله باندې گواو چې دا مسله توحید دا دس یو متفق علی مسله وا
د حضرت آدم علیه السلام نه ونیسه تر پیغمبر علیه السلام پورې څوره انبیا راغلي دي، د څوره د هغوی تابعدار خلکو په دې مسلې کې چا اختلاف نه دی کړی. ټول ګواه دي په دې باندې چې لا اله الا هو، نشته دی لایق ته بندګۍ، نشته دی لایق ته عبادت سوا د یو الله رب العزت نه. قائما بالقسط، قائم دی په عدل باندې. دا قائما بالقسط دا ولګوا د الله رب العزت لفظ جلاله سره، څه دا قائما په یعنی دا منصوب دی بنا په حالیت او حال دی د لفظ الله نه په لفظ د هو سره، څه دا الله رب العزت سره قائما هو قائما بالقسط گواهی ورکړی دا الله چې نشته دی معبود برحق سوا د یو الله نه، او فرشتو هم گواهی ورکړی دا، و اولو العلم او موحدین علماء ټول گواه دي په دې باندې. هو قائم بالقسط، چې دا الله رب العزت قائم دی په عدل باندې، قائم دی په عدل باندې. نو ای وفد نجران تاسو دا وایي چې کوم صفتونه تاسو عیسی علیه السلام ته منسوب کوو، آیا دا صفتونه کې موجود وو؟ آیا هغه الہ وو؟ هغه ځمکې اسمان پیدا کولی شي؟ هغه د چا د رزق یا د مرګ و هغه په اختیار کې دي؟ نه داسې نشي کېدلی. چې داسې نشي کېدلی نو راشو دین اسلام قبول کو، دین اسلام قبول کو. قائم بالقسط، چا قائم دی په عدل باندې. لا اله نشته دی معبود برحق الا هو سوا دم دی یو الله رب العزت نه. العزیز الحکیم، څنګه زبردست حکمتونو والا دی. دا اوس مخکې مسله د توحید ذکر شوله، دعوه د توحید ذکر شوله، دا اوس نتیجه څه الہ بل څوک نشته دی سوا د یو الله رب العزت نه. ولې؟ څنګه عزیز زبردست حکمتونو والا دی. دا صفتونه په بل چا کې نشته دی، نه په انبیاو کې شته، نه په اولیاو کې شته، نه په شهداو کې شته، نه په آدم علیه السلام کې شته، نه پیغمبر علیه السلام کې شته. څه کوم صفتونه د الوهیت دي هغه صرف خاص دي الله رب العزت پورې. نو ای وفد نجران د عیسایانو تاسو د الله صفتونه عیسی علیه السلام ته څنګه منسوب کوو؟ نو دا صفتونه خاص دي الله رب العزت پورې، څه الہ صرف یو الله رب العزت دی. العزیز زبردست حکمتونو والا دی. نو اوس دعوت ورکوي او هغه کوي چې دین یا اسلام چې کوم دی هغه په نیز الله باندې سره ان الدین یقینا دین عند الله په نیز الله رب العزت باندې. دلته د عین سکونی دا په اعتبار د قبولیت د پاره دی، یعنی هغه دین څنګه مقبول دی په نیز الله رب العزت باندې. ولې چې دین هو داسې یو لفظ دی چې دا ټولو ادیانو ته شاملیږي. کا کافر کفار دی هغه هم څه کوم د څه باندې روان دي، یو طریقې باندې روان دي، نو هغه ته هم دین نه ویلی شي، هغه ته هم دین نه ویلی شي. نو دین دا په مخکې سورت فاتحه کې دی مو ذکر کړی وو. نو دا د مشرکانو یا دغه ټول څه کوم څوره دغه طور طریقې دي هغه ته د لفظ شاملیږي. لکه په سورت الکافرون کې لکم دینکم ولی دین، سورت آخری په سورت الکافرون کې رسی. نو دا دین څه کوم دی دا لفظ ټولو ادیانو باطلاو ته هم شاملیږي. اوس ټول ادیانو زټو ته مخته ځان ته کېږدي. نو الله رب العزت اعلان کوي ان الدین یقینا دین مضبوط صحیح دین عند الله پنیز الله تعالی باندې څنګه غوړه دی غسري الاسلام اسلام دی. نو ای وفد ناجران تاسو کوم عقاید پیش کوو، کوم د دین خبره تاسو کوو، هغه خو شرک دی. نو صحیح دین سره هغه عقاید دی، هغه معاملات دی، هغه دین دی څنګه اسلام راوړی دی. نو دا تاسو قبول کړئ. ان الدین یقینا دین عند الله پنیز الله رب العزت باندې غاز شه دی الاسلام اسلام. اسلام څه ته ویل شي؟ امام قتاده فرمایي څه اسلام شهادت لا اله الا الله دی او اقرار په هغه شینو باندې څنګه د الله د طرف نه په وحی ذریعہ سره راغلی وي دغه اقرار کول دی. ٹھیک شوله؟ او د هغه دین د الله تعالی تشریح وغیرہ سکون پیغمبر علیہ السلام کړی دی په حدیثو کې.
دا ټول دین اسلام دی. دین اسلام څه ته عقاید او اعمال ته یي. هغه عقاید څنګه قرآن پیش کوي یا په حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیش کوي، وسکم اعمال دي وحی ذریعہ باندې راغلي دي، د دې مجموعي تفصیل شي الاسلام اسلام ورته ویلی شي. ومختلف نه دې کړه اختلاف الذین او کسانو اوتو الکتاب سور کړه شیو کتاب، نه دې اختلاف کړه په دې مسله د توحید باندې یا د دین اسلام نه او خلقو سور کړه شیو کتاب ورکړه شیو مخکې کوم اهل کتابو. اوله خبره خدا دې چې د اسلام څه کوم دی دا د ټولو انبیاو دین و، دا د ټولو انبیاو دین و، ټول انبیا څه کوم راغلي دي هغه دین څه هغه ټولو ته اسلام ویل شي. اسلام څه ته ویل شي؟ عقاید د ټول انبیاو اسلام څه هغه دین هغه ته اسلام ویل شي. لکه دین د ابراهیم علیه السلام تر ډیرو آیتونو کې اسلام ویل شوی دي، لکه سورۃ بقره 132 او آل عمران 67، او د دین د یعقوب علیه السلام ته او دغه د زمانو هغه ته هم اسلام نه ویل شي دي، هم 132 بقره 133 کې ذکر دي. او دین د حواریین کوم د عیسی علیه السلام هغه هم اسلام هغه ته ویل شي دي، سورۃ مائده 111 نمبر آیات کې دي. او کوم تابعدار د موسی علیه السلام هغه ته هم کوم دین اسلام نه ویل شي دي، سورۃ الاعراف 126. او د دې نه علاوه د سلیمان علیه السلام کوم دین هغه ته هم سورۃ نمل 31 کې اسلام ذکر دی. او د ټولو کوم حق پرست علما او اهل کتاب بخښ تیر شوي دي او ټولو ته هغه دین تسهیل شي اسلام لفظ استعمال شوی دی سورۃ قصص 53 کې. نو دی وجنه د لفظ دین یا لفظ اسلام کوم دی دا شامل دی ټولو ادیانو ته، ټولو ادیانو ته چې دا لفظ اسلام کوم دی دا ټولو ادیانو ته شامل دی، څنګه متشي عقاید دي، مسله د توحید ده. نو مسله د توحید کې ټول څو انبیا دي هغه ټول متفق دي په دې باندې، هیڅ چا په دې کې اختلاف نه دی کړی. داسې نه دی شوي چې یو نبی راغلی وي هغه یو عقیده پیش کړی وي او بل راغلی وي هغه څه بل څه عقیده پیش کړی وي، نه داسې نه دی شوي. نو دا ټول ادیان کوم دي کوم برحق حق دین دی د آدم علیه السلام نه ونسه دغه ټولو دینونو باندې اطلاق د اسلام کیږي. نو و ځکه فرمایي وما اختلف الذین نه دی کړی اختلاف او کسانو اوتو الکتاب سور کړی شوی کتاب، چې چاته د کتاب ورکړی شوی او کتاب ورسره او د دین اسلام هغه حقانیت نه اختلاف نه و کړی الا مگر من بعد ورستو د دینه ما جاءهم العلم سرغله دوی ته علم خپ پوی ورته راغله خپ پوی شو په دې باندې چې داغه دین اسلام خو حق دی. هغه سره دا مسله موجوده و، مخکې مونږ ذکر کړو چې دا وفد نجران کوم راغله هغه په زونه کې هغه کوم علما او هغه په دې باندې بالکل اندرونی طور باندې بالکل متفق وو د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت توحید سره هغه کوم دعوت سره، او په دې باندې هغه په ډکه اندرونی طور باندې قایلو چې دا آخري پیغمبر دی چې کوم ذکر د مونږ په کتابونو کې موجود دی، خو هغه اختلاف کړو ولې کړو باغیم بینهم د ضد وجنا یا نور او اسباب مخکې ذکر شوي چې هغه مال دولت او جاه او عزت وغیره. نو دو یو د بل لکه دې کې د تورات کوم ورپسې چې کله عیسیان راغلو هغه د غره انکار کولو، او يهوديان کوم هغه د عیسی علیه السلام دین انکار کول. نو دو په خپل مانځو کې ضد او د عناد د وجنه غي کوله. او اوس هم بعضی خلک شته دي ته ورته د صحیح خبره وکي صحیح حدیث پیش کی یو مسلې باندې رد وکي هغه به لګیاوي په شرک کې به مبتلا وي یا به بدعات او خرافاتو کې مبتلا وي، خو څه ته کله پغه ته د مسله پیش کی نو هغه به فورن پتا باندې او داخله کته پنځ پیری دا به در باندې فتوا ولګي. دا پلانکې مولا نه پوي د څنګه دا خبره کوله، پلانکې میا صاحب نه پوي د څنګه دا کارونه کولو. اکثر مخکې به مونږ په خپل علاقو کې د اسکاتونو باندې لانجې، اوس خو الحمدلله ټول خلک پوي شول، عام خلک پوي شو چې کوم ملایان اسکاتیان یا اوس هم نه پوي شي پوي دی په مسالې باندې، خو هغه دا مسله نه مني د ضد د وجنه بغیم بینهم ضد د وجنه ما تاسو سره ضد کوي غي نه مني. نو دا صفت هغه بد صفت د اهل کتابو څنګه ته مساله معلومه و
او بیا هم نه منله. وما اختلف الذین نه دی کړی اختلاف او کسانو څه ورکړی شوی کتاب الا مگر من بعد ما جاءهم العلم چې راغلی دوی ته علم ورته راغلو. علم دې کې په معنا څه دي؟ ښکاره کېدل دي، ښکاره کېدل د دلیل دي. څه کله دلیل ورته ښکاره شو، دلیل ورته معلوم شو، اوس د تا امتحان شروع کېږي. مثلا یو سړی دغه یو کار کوي، لګیا دی یو کار کوي، تا هغه باندې هغه وکړو چې بھئی ته دا کوم کار کوي دا خو د سنت نه خلاف دی یا د قرآن نه خلاف دی، او کوم یو عمل چې د قرآن او د سنت نه خلاف وي هغه مردود وي. اوس د خبره هغه ته ښکاره شوه، یا تا ورته دلایل هم پیش کړو، دلایل هم هغه وکتلو، اوس دا په امتحان کې مبتلا دی. که چېرته تا خبره یې ومنله نو دا حق پرسته انسان دی. که چېرې هغه څه منصب وي په خپل علاقې کې، څه امام دی، جومات کې منځونه کوي، تقریرونه کوي یا بیانونه کوي، نو په کار داسې دی دې سړي ته څه هغه په منبر باندې وخېږي او خلکو ته د خبره واضحه کړي چې مونږ پرون پورې دا کوم کار کولو، نن پورې دا کار مونږ کولو، د دې شي ما ته علم نه و، نن زه خبر شولم. دا ضروري چې وایي چې ما ته پلانکي سړي ویلو، بس دومره د وایي چې ما ته نن دا خبره ښکاره شوله چې دا عمل د مو چې کوم مو کولو دا درست نه دی، دا قرآن و سنت ته خلاف دی، لہذا مونږ د دې ټیم نه بعد دا کار نه کوو. دا اوس حق پرسته انسان دی. او دین علاوه بل یو کس چې هغه ضد او په عناد کې راشي، نو هغه په منبر باندې وخېږي، بیا به لګیا شي هغه دا نوي خلک راغلي دي او نوی دین پیش کوي، او دغه دین خو هغه دی چې کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوړی قرآن کې او په حدیثو کې چې کوم شی موجود دی هغه اسلام دی او هغه دین دی. نو دی وجه نه دا صفت بد صفت چې کوم دا د اهل کتابو چې حق ورته معلوم شو، حق یې وپېژندلو خو بیا هم نه منلو. او وجه څه وه؟ بغیم بینهم، ضد د وجې نه په مابین خپلو کې یو بل خبره به یې نه منله، ضد یې کولو، نو کیسه یې خرابه شوه. ومن یکفر بآیات الله، چا څه انکار وکړو د حکمونو د الله نه، د آیتونو د الله نه، فإن الله، پس یقینا الله رب العزت، سریع حساب، ډیر زر حساب کوونکی دی. حساب د نخلی بیا حساب در سره کېږي، ډیر زر تر زره به کېږي. اوس خطاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، فإن حاجوک، کچری جګړه کوي تا سره، تا ورته مسله توحید پیش کړله، دلیل د ورته پیش کړلو، او دا هغو ته معلومه شوله چې الله په نیز باندې غوره دین کوم دی، هغه اسلام دی. اوس کچری په دې باوجود هم تا سره اوس جګړه کوي، جګړه در سره کوي، بیا هم در سره څوک خبره نه مني، نو فإن حاجوک، کچری دوی جګړه کوي تا سره، فقل، پس ته ووایې زما پیغمبره، اسلمتو، ما تابع کړی دی، وجهیه، مخ خپل، لله، خاص الله د پاره. وجهیه دا د وجه نه دی، وجه یې مخ ته، او مراد ورنه څه دی؟ پورا ذات، پورا جسم. زما خپل کمپلیټ خپل ځان، خپل ذات دا څه تابع کړی دی الله د پاره. زه خو تابع یم د الله رب العزت. الله نه څه کوم وحی مونږ ته راغلی دی، کوم صلاة توحید مونږ ته ښکاره شه، مونږ خو دا منو. ومن اتبعنی، او هغه څوک چې د ما تابعدار دي، د ما تابعدار خلک څه کوم دي، هغه مو زه شوم، او د ما کوم تابعدار خلک دي، مو خو ټول الله د پاره تابعدار یو. اوس دعوت ورکوي دی خبرې ته، وقل الذین، او ویت او کسانو ته، اوتو الکتاب، سور کړی شوی د کتاب، اهل کتابو ته ویا، والامیین، و انپړو امیانو خلکو ته. مراد ورنه عرب څه دي؟ هغه چا سره کتاب نه و، لکه دا مکې مشرکین خواوشا کې څه کوم عربو دوته څه ورته ووایه. دا اوس کې دعوت ورکوي هغې خبرې ته چې کوم کې ذکر شوي وه چې اسلمتو وجهیه لله، د دې خبرې دعوت ورکوي. وایه ته پیغمبره هغو کسانو ته، اوتو الکتاب، سور کړی شوی کتاب، هغه اهل کتابو، والامیین، امیانو ته، انپړه ته، څه ورته ووایه؟ اسلمتم، ایا تاسو حکم منلی، منو تاسو مونږ سره؟ فإن اسلمو، کچری دو حکم ومنلو، تابعدار شلو، فقد اهتدوا، نو دا په هدایت باندې شو، دا په سیخې لارې باندې شو. وإن تولوا، کچری دوی مخ وګرځوو، دا خبره اونه منله، فإنما علیک البلاغ، پس یقینا پتا خو رسول دی مسله د توحید، تا مسله توحید ورسوله، تا خبره ښکاره کړله دوی ته،
بس تا باندې صرف دا ډیوټي ده. والله بصیر، الله لیدون کې دی بالعباد په بندگانو خپل باندې. شهید الله گواہی ورکړی دا الله رب العزت انه لا اله نشته دی لایق ته بندگی معبودی بر حق الا هو سوا د هغه څنګه یو الله دی. والملائکه او فرشتوم گواہی ورکړی دا په دې خبره باندې. و اولو العلم او علما حضراتم دا سکم موحدین دی او اولو العلم کې اول انبیاء شامل دي دا ټول په دې خبره باندې گواه دي. قائم بالقسط قائم دی په عدل باندې. لا اله نشته دی معبودی بر حق الا هو سوا دم دی الله رب العزتنا. العزیز الحکیم څنګه زبردست حکمتون والا دی. یقینا ان الدین یقینا الدین پنیز الله باندې څا غورا دی کوم دی الاسلام اسلام دی. مخکې براشي چې الله رب العزت دین اسلام نه علاوه بل دین نه قبلای. ومن يتبع غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه چا د اسلام نه علاوه بل دین تابعداري وکړه نو هغه بونه قبليږي نه بس لړو کافر مړ شو. نو دا آخري دین رغله دی آخري پیغمبر رغله دی دا قبول کو. یقینا دین په نزل الله تعالی باندې څا غوړه دی الاسلام او اسلام. ومختلف الذين نه دی اختلاف کړه او کسانو اوتل کتابه څور کړه شو دوی ته کتاب الا مگر من بعد پرستدو ما جاءهم العلم سراغله دوی ته علم مساله ورته واضح شوا خبره ورته ورسیده بیا انکار وکړو ولې وکړو باغیم بینهم په ضد وجنه په مابین خپل کې ضدی کولو وی تا خبره نه منم تا سره خدای که جنت ته ملاړ شم. داسې خلک مونږ لیدلي چې یاره پلانکیا سړی دا خبره کوي که نه که دا خو رښتیا حق وي چې جنت ته بوځي دې سره نظم داسې ضد او دا دې تیل شي بغي الله د مو داسې ضد نه وساتي. ومن یکفر چا چې انکار وکړو په ایتونو د الله باندې فإن الله سریع الحساب پس یقینا الله تعالی ډیر زر حساب اخستون کې دی هغه سره بیا حساب کوي. فإن حاجوک کچری جګړه کوي تا سره فقل ته وایې د ما پیغمبره اسلمتو تابع کړی ما خپل ځان وجهیا ځان خپل لله خاص الله د پره. ومن اتبعني او هغه څوک چې زما تابعدار دي چې کوم د ما تابعدار خلق دي کوم د ما امت تابعدار خلق دي ایمان راوړل مسله توحید ومنله الله نه الا بل چا مشکل کوشا حاجت روا مشکلات ولا حل کون کې بل څوک نه غني دا د ما تابعدار دي. وقل الذين او یت او کسانو ته اوتل کتابه څور کړه شیو کتاب چاته کتاب ملاو دی اهل کتاب ته والامیین اغان پړو عربو ته اسلمتم ایا حکم تاسو مروم سره تاسو منلې دي. فإن اسلموا کچری دوی او منلو دا حکم فقد اهتدوا نو دا شو پس خلاله برابر لارې شو. فإن تولوا کچری دوی وګرځیدو فإنما عليك البلاغ پس یقینا پتا خو رسول دی. والله بصیر الله لیدون کې دی بالعباد په بندگانو خپل باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.